چې د عالم شان دا دی چې عالم به ښه ته ښه وي او بد ته به بد وي. خو عجیبه خبره دا ده چې کله څوک په جمعیت علما اسلام په جی یو آی په هغه پارټۍ کې راشي نو بیا ښه ته ښه ویل نشته او بد ته بد ویل نشته. زه د عمران خان صفت نه کوم، خو زه دا ویلی شم په دعوې سره چې عمران خان هغه سړی دی چې هغه په اقوام متحده کې ودرېده او 57 منټ تقریر یې وکړو په ختم نبوت باندې او په شان رسالت باندې او د حضور علیه السلام په شان باندې چې دا بل یو لیډر نه دی کړی. خو زه دا چیلنج ورکوم چې د جمعیت علما اسلام یو لیډر د هغه یو سینیر ورکر هغه دا ویلي چې ګنې دا یې ښه کار وکړو. دغه ښه کار ته هم د هغه ښه کار نه دی ویلي، داسې ښه کار چې هغه اوسه پورې چا کړی نه دی او هغې ته هم دوی ښه نه وایي. یا که اوس مثال دی زموږ ملګري ویلي په دومره وخت کې په مسجدونو باندې چا سولرایزیشن نه دی کړی. الحمدلله چې کوم جومات ته ننوځي لیټونه به لګېدلي، پکې به لګېدلي، د بجلۍ تلل به نه محسوسوي، تلاوت به کولی شي، عبادت به کولی شي. خو لیکن دې ته اوسه پورې دوی ښه ونه ویلي. که زه تاسو ته ویم په نصاب کې عمران خان لازم کړه، دا زه صرف څو مذهبي خبرې کوم چې کله ستاسو بچي سکول ته ځي نو په سکول کې ورته چې کوم دی د سیرت رسول هغه لازم کړي چې د پیغمبر علیه السلام د سیرت نه خبر شي. لیکن د جمعیت علما اسلام والا دننه پورې دې ته ښه ونه ویل چې دا یو ښه کار و. یو بیل یې پاس که په خاتم النبیین باندې، لیکن دننه پورې دوی دا ونه ویل چې دا یې ښه بیل پاس. او که اوس زه شروع شم په دې باندې چې دوی کوم غلط کارونه کوي نو بیا به تاسو وایئ چې هلکه دوی سره خو د ناستې شان نشته دی. زما غرض دا دی چې د دوی نه دا تپوس وکړئ چې د عمران خان کوم ښه کارونه دي هغه ته به نه ځمه چې صحت کارډ یې کړی دی او یا مثال په تو باندې علماو له تنخواګانې کړي دي یا نور چې کوم نیک کارونه کړي هغې طرف ته نه ځمه، بیا به رانه خبره اوږده شي.